الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د مشرق ټي وي په دغه خصوصي خپرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. ګرانو کتونکو، د ماحولیاتي آلودګۍ خبره کوم وکړو. پاکستان په ټوله نړۍ کې 5م زیات متاثره شوی ملک دی. دغه شانې 2 کاله وړاندې پاکستان په 2م نمبر او په 2 کاله کې دغه پاکستان چې کوم دی نو هغه 5م نمبر ته راغلی دی. بیا چې کوم ریسنټ د کورونا کوم لهر تیر شو او کوم روان دی، پای کې هم ماحولیاتي آلودګي چې کوم دی نو پای کې اضافه کیږي. نو دغه اضافه دغه مخنیوي لپاره دغه چې کوم ماحولیاتي آلودګي ده یا دغه شانې نور چې کوم مسایل دي، د هغې د مخنیوي لپاره مذهبي کم تعلیمات دي، د هغې لپاره چې کوم مختلف مذاهب دي، په دې اړه باندې هغې څه وایي. په دې نن پروګرام کې خصوصي خپرونه کې به موږ په دې باندې خبرې اترې کوو. موږ سره په پروګرام کې موجود دي مقصود احمد سلفي صاحب چې هغې اسلامي اسکالر دي، د هغې سره سره رینا پیټریک صاحبه چې هغې تعلق د مسیحي ورورولۍ سره دی، او اویناش داس چې کوم زموږ سره بل میلمه دی، د هغې تعلق چې کوم دی د هندو ورورولۍ سره دی. تاسو درېونه ته پروګرام کې هرکلی وایو. د ټول اول راځم مقصود صاحب طرف ته. مقصود صاحب لږ راته دا ووایي چې کوم د ماحولیاتي آلودګي دا مختلف مذاهب چې کوم دي، د هغې تعلیمات دي د دې د مخنیوي لپاره، د دې په کمی کې اسلام د دې په اړه څه تعلیمات دي، تاسو په دغه باندې لږ رڼا واچوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه مخکې ستاسو ډېره مننه چې تاسو موږ ته نن دې پروګرام کې شرکت لپاره دعوت ورکړه. څنګه چې نور مذاهب دي هغوی ټول ماحولیاتي آلودګۍ کې باره کې خپل تعلیمات لري. الحمدلله اسلام هم دې باره کې مکمل تعلیمات لري چې اسلام چې کوم خبرې دي هغه ماحول دوست خبرې دي، اور خلکو ته ماحول سره مینه محبت اور د دې احترام اور د دې بچ کول لپاره اسلامی تعلیمات دي. اسلام چې کوم دی د ماحول باره کې صرف دا نه دی چې ستاسو موسم دی، بلکې دې سره پورا ماحول اور هر قسمه جاندار چې دې سره تړلی شوی دی، اور د هغې حفاظت کول اور د هغې خیال کول دا اسلامي تعلیمات دي. اور اسلام دې باره کې مثال په طور باندې تاسو وګورئ، ټولو نه اهم څیز چې کوم دی ستاسو ځمکه دی چې د هغه آبادي کول، د هغه خیال کول، بیا دې نه وروستو چې کوم څیز دی هغه اوبه دی، د اوبو حفاظت کول دې باره کې هم ډېر لوی تعلیمات دي. همدغه شان چې کوم دی بیا هوا دی، هوا چې کوم دی د دې هم حفاظت کول اور دا محفوظ ساتل دې باره کې هم ډېر لوی تعلیمات دي. نو اسلام چې دی مکمل داسې تعلیمات لري چې کوم ستاسو ارد گرد ماحول اور هر یو څیز ته محفوظ کول لپاره تعلیمات وي. دغه مثال به زه ورکوم. اسلامي تعلیمات کې ټولو نه یو بل اهم څیز دی هغه خوف خدا، چې تاسو په زړه کې کله خوف خدا به وي نو بیا تاسو به د تعلیماتو خیال به کوئ. اور دې تعلیماتو کې ټولو نه اهم خبر حضرت انس رضی الله تعالی عنہ یو حدیث دی چې هغې فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې هغه سړی مسلمان نشي کېدی چې کم سړی نور خلکو لپاره هغه څیز خوښ نه کړي کم ځان لپاره خوښوي. نو د ځان لپاره یو ښه ماحول خوښوم نو بیا پوره نړۍ لپاره، پوره انسانیت لپاره، هر یو بل انسان لپاره به زه یو بهترین ماحول به خوښوم. همدغه شان یو بل حدیث کې راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مسلمان هغه دی د چا لاس نه، د چا ژبې نه، نور انسانان نور خلک چې کوم دي هغه محفوظ دي. نو دا تاسو وګورئ څومره زبردست تعلیمات دي. دا موږ ته څه تعلیمات ورکوي چې یاره موږ ارد ګرد ماحول خپل ژوند چې پاک صاف ستھرا ساتل غواړو، نو موږ چې ارد گرد کم خلق دی اور نور چې کم مخلوقات دی دا هغې هم به خیال کوو. صحیح. میڈم آپ بھی بتائیے گا کہ جو انسانی اور ماحولیاتی صحت ہے اس کو برقرار رکھنے میں مسیحی جو مذہب ہے اس کی تعلیمات کیا ہے، اس حوالے سے آپ بتائیے. خدا باپ، خدا بیٹے، روح القدس کے نام میں آمین. میں جن کی بڑی اچھی بات ہے کہ آج ہم اس موضوع پہ بات چیت کر رہے ہیں. جی. تو جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو پہلے پیدائش کے پہلے باب میں جب خدا نے روئے زمین کو، سمندر کو، پانی کو الگ کیا، فضا بنائی اور ہر چیز اس میں جانور انسان کو بنایا، تو خدا نے انسان کو، حضرت آدم کو ایسی جگہ پہ رکھا باغ عدن جہاں پہ نہریں بھی بہتی تھی، جہاں پہ پھل سبزیاں درخت ہر چیز خدا نے خوبصورتی جگہ ان کو دی اور ان سے کہا کہ اس دنیا کو معمور اور محکوم کرو.
جن کے خدا نے انسان کو اختیار بخشا تاکہ وہ اس دنیا پہ رہتے ہوئے اس کو کی خوبصورتی کو برقرار رکھ سکے، اور اس خوبصورتی کو برقرار رکھنے میں انسان کا اتنا ہی اہم کردار ہے کہ جس طرح خدا پاک نے اس دنیا کو آباد کیا، ہم انسانوں پہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس دنیا کو اپنے گفتار سے، اپنے کردار کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے ماحول کو جو جہاں پہ ہم رہتے ہیں اس کو صاف ستھرا رکھیں، اور جب ہم صفائی رکھیں گے اور اپنے آرام کا خیال رکھیں گے، ہر چیز کا خیال رکھیں گے، تو پھر آٹومیٹکلی ہماری ذہنی جو ہے وہ بھی ترقی ہوگی، اور جب ہم ذہنی طور پہ، شعوری طور پہ ان چیزوں پہ عمل کریں گے، باتوں پہ عمل کریں گے، تو پھر یقیناً ہمارا ماحول جو ہے وہ صاف ستھرا ہوگا اور خوبصورت ہوگا، اور جس سے نہ صرف یہ کہ ہم خود بلکہ دوسرے ساتھ رہنے والوں کے لیے بھی ایک اچھا ماحول پرووائڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ده اویناش داس چونکې ستاسو تعلق د هندو کمیونټي سره دی، که موږ وګورو په هر یو مذهب کې دغه صفایي ډېر زیات اهمیت دی، دغه خپل ماحول چې موږ خپل صفا ساتو د هغې هم اهمیت دی. که تاسو لږ دغه خپل مذهب په حواله سره خبره وکړئ، ستاسو په مذهب کې د دغه صفایي او د دغه ماحولیاتي آلودګي چې کومه ده د دغه کمولو کې دغه څه تعلیمات دي؟ हरि ओम नमः सत्यम नमः تاسو ډیر مننه او السلام علیکم تاسو ټول ته. څنګه چې سلفي صاحب او میم خبرو کانو دا چې دی کنه هر مذهب کې صفائی یو خاص مقدار دی کنه، انسانیت بیل شه دی، خو هغه انسانیت لپاره چې دی کنه صفائی ډیر ضروری، هر مذهب کې یو کریکٹر ساتلی دی. نو تاسو چې زمونږ مذهب مونږ ته دا هغه کړی دی چې زمونږ هر مندر کې یو درخت خامخای چې کم وړوکی درخت دي هغه مونږ تاسو وګورئ اکثر ډرامو کې به کتلی تلسی زمونږ یو ونه ده هغه، نو اکثر زمونږ چې کم زمونږ بھاگوت گیتا کې چې کم ماحولي بک دی هغه کې د پیپل پیڑ نه دی، د پیپل هغه ډیر ذکر راغلی دی. نو مونږ هغه ته ډیر خامخا هغه کو، هغه نه بیماری چې ولګي وته خلکو ته، نو هغه مطلب خپل جړې بوټې ورسره جوړ دوايي مواد جوړ کړي هغې ونه نه. نور اټموسفیر کلیرنس لپاره هم هغه ونه چې دا هغه مونږ له ډېر حیثیت ساتي، د زمونږ مذهب نه دی نه علاوه هم چې دا اټموسفیر کلیرنس کوي، هغه اکسیجن انهیل اور ایکزیل چې کوم هغه پروسیس دی هغه کوي. اور بل دا خبره ده چې دا چې کم سحر مونږ لامبو کنه چې کله هر مذهب هر کم شخص دی هغه چې سحر پاسي، نو خامخا دا زمونږ مذهب کې یو ضروری علامات دی چې دا چې سحر پاسې نو خامخا به لامبې، اور دا چې کم تاسو ته مطلب ریفریشنګ هم کیږي، اور تاسو چې صفائی دا هغه هم وشي. نو دا یو ښه تقریبا زما په خیال ټول مذهب کې دا چې کامن شیزونه دي، لامبل، برش کول، اور دا چې سر یو خبرو کا اوبو، نو اوبو ډیر هغه مونږ ته زمونږ مذهب کې یو اوبو لپاره مونږ هغه ته ګنگا ماته وایو، هغه یو هغه دی ډیر اهمیت لري اور یو خاص حیثیت مونږ مذهب کې. صحیح ده. مقصود صاحب که بیا موږ وګورو نن سبا چې د کورونا یو وبا یوازې په پاکستان نه بلکې په ټوله نړۍ کې دغه وبا ده، د هغې نه بلا خلک چې کوم دي نو هغه مړه شول، متاثره کېږي هم. په دغه چې کوم مذهبي تعلیمات دي، بیا که موږ د اسلام خبرو وکړو، نو په اسلام کې چې کوم د دې کوم داسې څه تعلیمات دي چې په هغې موږ عمل درآمد وکړو، او دغه چې کوم د دې کورونا دغه لهر دی، دغه کوم په تیزۍ سره روان دی، دغه مخنیوی وکړی شي، نو په کومه طریقه باندې موږ د اسلامي تعلیماتو لاندې په دې باندې قابو موندلی شو؟ ټایم موږ لاس وینځو، مخ هم وینځو، او بیا سر مسه هم کوو، اور خپې هم وینځو. نو دا ډېر اهم څیز دی چې موږ د دې باقاعده اهتمام وکړو، نو انشاءالله دې کې زموږ فایده هم دی. اور بل دا چې دې نه علاوه تاسو وګورئ دا بوټي مطلب لګول، څنګه چې دوی یو فرمایل کنه چې د دوی مذهب کې هم دی، زموږ مذهب کې هم دی، د دې ډېر لوی اهتمام دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې مثال په طور باندې 10 وخت راشي، الله دې ونکړي چې قیامت آخري ټایم او ستا په لاس کې یو بوټی، نو هغه بوټی به پرېږدی نه، هغه به ځمکه کې خښې به لګې به. نو تاسو اندازه لګولی شئ چې زموږ په مذهب کې بوټی لګول څومره لوی تعلیمات لري دې باره کې. بیا او دې دپاره مختلف مهمات چې کوم وي وخت په وخت باندې هم شروع کېږي. او زه تاسو ته یو مثال درکړم، په سکولونو کې چې موږ به ستاسو په وخت کې یا زموږ په وخت کې چې موږ به ونو په سکولونو کې چې کله به موږ به سکول ته رانړو یا به رانه څه غلطي وشو نو جرمانه کولو به. اوس د ماشومانو جرمانه داسې ده چې هغه به کله حاضري ونه کړي، د کووډ نه لږ مخکې خبره وه، اوس به چونکې سکولونه بند دي، نو هغه وایي چې دغه ماشوم به په سکول کې د جرمانې په توګه باندې یو بوټی لګوي، د هغې بیا خصمانه هم کوي. بالکل. اور دا
اساس بیا بحال کول بکار دی چې دې په دې موږ بوټي ولګو. دا پاکستان مثال باندې ډې موږ بناوو نو دې په دې جنډې یو ورځ لګو بیا گزار کو کنه نو دې نه خدای چې موږ بوټي ولګو او هغه بوټي خیال وساتو هغه بوټي حفاظت وکړو نو داغه په وجه سره یو ښه انوایرمنټ به پیدا کیږي. بل دا چې حدیثو کې راځي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام موږ ته حکم ورکړی چې کله ته کور جوړې کنه نو خپل ګاونډي هوا به نه بندې. که موږ وګورو علماء کرام چې کوم دی زمونږ هغوی وایي چې دغه شانې ماسک لګوئ سوشل ډسټنس ساتئ. بالکل دغه شانې ډاکټران موږ ته دا وایي حکومت موږ ته دا وایي ادارې چې کوم دي لپاره امپلیمنټینګ ادارې چې کوم دي هغه موږ ته وایي چې تاسو ماسک اچوئ خو دغه ماسک چې ډېر زیات دومره ګران شیز هم نه دی په 15 روپۍ باندې ماسک یا قیمتي هم نه دی خو د هغې باوجود موږ چې کوم دغه ماسک دی د هغې استعمال چې کوم دی نو هغه موږ نه کوو او دغه وبا چې کوم ده نو دغه شانې په تیزۍ سره روانه نو دغه د ماسک استعمال تاسو ډېره ښه خبره وکړه چې دغه به استعمالول پکار وي. میڈم ذرا یہ بھی بتائیے گا کہ انسانی اور جو ماحولیاتی صحت ہے اس کو برقرار رکھنے میں خواتین کیا کردار ادا کر سکتی ہیں اور کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ ہاں جی یہ تو آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے چونکہ جب ہم خواتین کی بات کرتے ہیں تو گھر کا ماحول جو ہے وہ خواتین پہ ہی منحصر ہوتا ہے کہ وہ کس طرح کا صاف ستھرا ماحول رکھتی ہیں صفائی رکھتی ہیں برتنوں کو صاف کرنا گھر کی صفائی کرنا یہ جو ہے یہ بہت ہی ضروری ہے اور تقریباً میرا خیال ہمارے ملک کے پاکستان میں کوئی گھر ایسا نہیں جس کو ڈیلی صاف نہ کیا جاتا ہو اور وہ خواتین بڑی جن کے چاہے مشکل سے کرتی ہیں آج کل جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ورکنگ وومن بھی ہیں وہ جابس بھی ساتھ کرتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ گھروں کو بھی صاف ستھرا رکھتی ہیں کھانا وانا صفائی کے ساتھ بنانا پھر برتنوں کچن کی صفائی یہ جہاں تک ہے بہت وہ احتیاط کے ساتھ آلریڈی کر رہی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب صحت کا خیال کیا جاتا ہے تو خواتین اس میں خصوصی طور پہ خیال رکھتی ہیں تو خواتین جو ہے اس میں اور بہت اہم رول اس طرح کر سکتی ہیں کہ کم از کم جو کچن میں کچرا وغیرہ ہے اس کو پراپر یعنی کہ وہ کیا تلف کرنا چاہیے یعنی کہ کھانے پینے کاغذات جو ہے ان کو الگ رکھے جائیں جو سبزی وغیرہ کی چھلکے ہیں ان کو طریقے سے رکھا جائے اور ہم اکثر اس طرح کرتے ہیں کہ شاپر میں ڈال کے نا پھر دروازے کے باہر پھینک دیتے ہیں یہ غلط ہے یہ ان کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس سے نہ صرف ان کی اپنی صحت خراب ہوگی ان کے گھر والوں کی صحت خراب ہوگی بلکہ پورے محلے کی صحت خراب ہوگی اور ہر محلے کی سطح پر ایک جگہ ہوتی ہے کہ جگہ وہاں پہ سارے لوگ اکٹھا کرتے ہیں اور پھر جو صفائی والی ادارے ہیں ان کی جو بندی ہے وہ آ کے اٹھا لیتے ہیں. بالکل ایسا بھی ہے لیکن کئی دفعہ زیادتی ان کی طرف سے بھی ہوتی ہے کہ وہ کچرا ہفتوں پڑا رہتا ہے کوئی بھی ان کو نہیں اٹھاتا تو یہ تو مل کے ہمیں قومی لحاظ سے ہم سب کو مل کے اس پہ کام کرنا ہے جو ادارے اس کام کے لیے تعینات کیے گئے ہیں ان کو چاہیے کہ وقت پہ اس کچرے کو اٹھائیں اور پھر ایک اور جو سب سے بڑی بات ہے ہم ہر چیز جو نالی میں بہا دیتے ہیں چاہے وہ ریپر ہے چاہے وہ اس کے جوس کے ڈبے ہیں تو یہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے یہ ان کے لیے بھی ہمیں الگ الگ جگہوں پہ ان کو رکھنا چاہیے گھر میں بھی اگر شاپرز میں ہم ڈالتے ہیں سبزیوں کے چھلکے الگ ڈالیں کاغذات الگ ڈالیں اور اس طرح کے جو ریپرز وغیرہ ہیں ان کو الگ ڈالیں چونکہ یہ جب زمین کے اندر بھی جاتے ہیں مٹی کے اندر بھی تو یہ اس کو تباہ کر دیتے ہیں تو ان چیزوں میں ہمیں احتیاط کرنے کی نہ صرف خواتین کو ضرورت ہے بلکہ گھر کے ہر فرد کو چاہیے کہ وہ جب اس طرح کی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں تو پراپر جگہوں پہ پھینکیں نہ کہ نالی میں بہا دیں یا سڑک پہ جاتے جاتے گاڑی سے باہر پھینک دیتے یہ بھی اکثر دیکھنے میں آیا. اور پھر سب سے بڑی بات جو ہم سب کا فرض ہے اس میں چاہے خواتین ہیں چاہے بچے ہم جدھر مرضی تھوک دیتے ہیں بغیر دیکھے کہ یہ جگہ کون سی ہے کہاں پہ ہے تو یہ تھوکنے کے لیے ایک پراپر جگہ پہ سنک پہ جائے پانی بہا دیں تاکہ وہ کسی کے لیے بھی نقصان دہ کا باعث نہ بنے. لیکن ہم چونکہ اپنے آپ کو ترقی یافتہ ترقی پذیر لوگ سمجھتے ہیں ماڈرن تو بنا لیتے ہیں لیکن ان چیزوں کو ویلیوز کو نہیں سمجھتے کہ ہم دوسروں کی صحت کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کو بھی خراب کر رہے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھیں جگہ جگہ تھوکے نہیں جگہ جگہ جو ہے وہ گندگی نہ پھیلائیں تو پھر میرا خیال نہ صرف یہ ہم ایسی وبا جو
कोविड-19 की सूरत में आई है, इसका मुकाबला कर सकते हैं, बल्कि आइंदा भी आने वाली जितनी भी माहौलियाती आलूदगी के बायस ये चीज़ें पैदा होगी उनका हम डट का मुकाबला कर सकते हैं, और ये हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एहतियात के साथ साथ एक दूसरे का ख्याल भी रखें. صحیح. اویناش څنګه چې مقصود صاحب هم خبره وکړه چې د کووډ-19 چې کومه یو وبا په موږ باندې مسلط ده، په دغه وبا دغه مخنیوي کې چې کوم مذهبي تعلیمات دي د هغې تاسو چې کوم مذهب دی د هغې د روکتام لپاره تاسو ته څه ښیي چې دغه شانې دغه وبا چې کوم ده په دغه باندې قابو وموندلی شي؟ دا چې کوم تاسو خبر وکړه نو دا که سمپل خبرې دي چې دا صفائی چې دی هر یو کس ته خپل پته یي که نه. مطلب یو میډم چې څنګه خبر وکړه چې څوک دکانې کوي یا څوک ریپرز هغه کوي، نو هغه خو مطلب داسې کامن سنس خبره ده چې دا کوي نو خامخا دې نه څه مسته جوړېږي. او دا چې کوم کووډ خبره ده دا زموږ مذهب چې دی تاسو وګورئ نو مونږ کله هغه کوو نو داسې نمسته کوو، هینډ شیکس ډېر هغه مونږ نه کوو، دا زموږ یو مذهبي روایت دی. نو هغه کې دا روکتام دی، دا روایت فرام مای سسټرز دا لګیا دی، اور دا مونږ فالو کوو که نه. اور 6 فیټس فاصله دا ماسک دی دا ډېر ضروری دی. اکثر مونږ مندر ته چرچز کې یا مدارس ته ځو نو دا ایس او پیز خامخا فالو کوو. اور هر مندر چرچ ګردواره کې یو داسې مونږ یو ځای جوړ کړي وضو چې کم تاسو ځئ که نه، نو هلته مونږ مندر کې خامخا به چې ځئ نو اول به دا اخپې انځئ، بیا به چې لاړ شئ مخ لاس ومینځئ، بیا تاسو اجازت دی چې تم مندر ته داخل ورئ. نو دا کامن شیزونه دي، اور دا زموږ مذهب هم دا وایي چې کله عبادت لا ځئ نو ځان به هغه کی صفائی سترا او تاسو ته مندر ته، مطلب دا یو چې کوم روایت دی دا مونږ سره روان دی. صحیح. مقصود صاحب که بیا مونږ د ماحولیاتي آلودګۍ خبره که مونږ کوو دغه شانې په دې کې یو وجه چې کوم ده نو هغه د ونو کټ کول هم دي. یو سړی په لرو علاقو کې پاتې کېږي، په غرایزي علاقو کې پاتې کېږي، هلته هغې ته د ګیس چې کوم سهولت دی نو هغه نشته. هغه وایي چې زه په غره کې پاتې کېږم، زه که پخلی کوم نو ظاهري خبره ده به همدغه ونې کټ کوم، هغه به دغه نه به کوم، ځکه چې دومره د هر چا خو دومره وس کېږي نه چې هغه بیا په سلینډر کې ګیس راوړي او هغه هلته په هغې باندې خپل پخلی او دا کوي، نو د هغې لپاره بیا ونې کټ کېږي. د هغې سره سره د چې کوم مافیاز دي به ورته موږ ووایو هغې هم ونې کټ کوي. دغه ونې که کټ شي د دغه دوباره په دغه علاقه کې په هغه ځای کې د نورو ونو لګول چې کوم دي هغه څومره ضروري دي. بیا چې کوم زموږ د دې دپاره ادارې دي، محکمې جوړې شوي دي، ادارې دي، د هغې کوم کردار جوړېږي چې که په کوم ځای کې ونې وهلی کېږي د هغې دپاره هغه ځای کې خامخا دوباره ونې هلته اور هم لګولی شي، څومره کردار جوړېږي ادارو؟ دا خو ډېر اهم کردار دی اور باقاعده اسلامی تعلیماتو نه هم ثابت دی. څنګه چې ما یو حدیث هم بیان کو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام کوي چې چا یو فصل ولګوله یا یو درخت ولګولو نو هغه نه یو انسان یا چړته یو چرند پرند پکې هغه نه څه وخوري که نه اور یا څه فایده واخلي نو دا هغه لپاره صدقه جاریه دی. نو یو ته چې یو طرف ته یو ونې کټ کې نو کم از کم د هغه په مقابله کې درې سرو ونې تا ته لګول بکار هم دي چې یو علاقه کې هغه نه اکسیجن جوړېږي. بل دا ونې چې کم دي دا موږ لپاره ژوند ذریعه دی. تاسو ته ښه پته دی چې موږ کاربن ډای اکسایډ چې دی هغه خارج کوو اور اکسیجن اخلو. الله تعالی دا موږ خدمت کې لګولي دي، دوی الټه کار کوي، دوی زموږ کاربن ډای اکسایډ چې کم دی هغه جذب کوي اور اکسیجن خارج کوي. هغه اکسیجن موږ لپاره ژوند دی. نو بل ورځ زموږ جو پروګرام نو هغه کې یو ساینټسټ مطلب انوایرمنټل هغه راغلی نو هغه یو خبره وکړو تاسو دې نه اندازه لګوئ چې یو غټ ونې چې کم اکسیجن پرووایډ کوي هماغه شان یو معمولي غوندې دا ګاز نه دا چې ځمکه باندې لګېدلی یو پته دا هم دومره لوی کار کوي. نو موږ ته د یو ګل یو پتا اور یو هغه خیال کول بکار دی اور دا زیاتول بکار دی. بل دا چې تاسو ګوري حضرت څنګه چې میډم خبرو کو چې حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا په جنت کې وو نو جنت انوائرمنٹ څه هغې له ورکړی شوی و، هلته یو بهترین انوائرمنٹ و، هر طرف ته بوټې اور سبزه اور ښه مزیدار ماحول و. اور چې کم ټایم هغې ته الله یو حکم ورکړو اور هغه حکم پاسداري هغه نه ونکړو بیا یو دم هغې نه الله تعالی بربند کړ نو بیا هغه څه وکړو درختونه هغه پتې نه دي هغه اخیستي دي اور هغه ځان یې پټ کړی دی. یعنی هلته هم قرآن موږ ته دا څیز ښیي چې هغې نه خپل شرم پټ کړی دی اور هغه کړی. بیا الله تعالی دنیا ته ولېږل نو بیا دا وفرمایل چې څنګه هغه دی ماحول دی هغه ماحول دلته یې ورکړه
چې دلته تاسو ګورئ چې کوم زمونږ لرې لرې علاقې دي هلته ښه مزیدار غرونه دي، بیا غرونو کې سبزهزار دی، بیا سبزهزارو کې درختونه دي، بیا پکې نهرونه روان دي. الله تعالیٰ دومره لوی لوی انعام دي. خو دا چا خراب کو؟ الله تعالیٰ فرمایي ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. دا ځمکه او طریقې او خشکي کې څومره فساد چې ښکاره کېږي دا د انسانانو خپل لاس په وجه سره کېږي لګیا دی. مونږ خپله درختونه کټ کړ، مونږ خپله دا ټول ماحول انوایرمنټ تباه کړو، مونږ سیل لپاره لاړ شو ټول هلته ګند گزار دومره نه شو کولی چې یاره دومره بهترین ماحول دی تا ته الله ورکړی دی. زمونږ دا شمالي علاقه جات برا غرونه باندې تاسو لاړ شئ دومره ښکلی ښکلی ماحول دی چې مونږ یو ژوند ورکوي، یو هیلینګ ورکوي. خو مونږ څه کوو لاړ شو هغه فایده هم واخلو، بیا هلته ګند تباهي درختونه خراب کړو، پودې خراب کړو، هر څه تباه کړو. نو دا نه دی پکار. دا زمونږ خپل ملک دی، دا زمونږ خپل ځمکه دی او پورا ځمکه مونږ لپاره الله یو کور جوړ کړی دی او د دې کور حفاظت کول هر انسان باندې لازم اور فرض دی. میڈم ماحولیاتی صحت جو ہے اس کو برقرار رکھنے میں تعلیمی ادارے جو ہے وہ بھی ایک کردار ادا کر رہی ہے. آپ کے خیال میں وہ کردار کس طریقے سے ادا کر رہی ہے اور تعلیمی اداروں کو کیا ایسا کرنا چاہیے کہ مطلب جو ماحولیاتی صحت ہے اس کو برقرار رکھا جا سکے؟ ہاں جی دیکھیں تعلیمی ادارے جو ہے نا ان کا کام صرف یہ نہیں کہ وہ کتابی تعلیمات سے بہرہ کروائیں اسٹوڈنٹس کو، بلکہ ان کی بہت بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ صفائی کے لحاظ سے بھی ان کو سکھائیں. اور دیکھیں ایسے ہی لحاظ سے ہر کلاس روم میں ڈسٹ بن ہوتے ہیں تاکہ بچے جو اپنا وہ پینسل شارپ کرنے کا کچرا یہ ہوتا ہے وہ ساری اس میں ڈالیں. تو اس طریقے سے اور بھی اور خوبصورتی سے ان کو یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ جیسے میں ہوں، میں اپنے اسکول میں پلانٹیشن پہ اور اس پہ بہت زور دیتی ہوں. اور اگر ہمارے جگہ جیسے آج کل آپ کو پتہ کہ اسکولس میں بھی وہ گراؤنڈ اس طرح کچی زمین نہیں ہوتی تو ہم لوگ گملوں میں بچوں سے لگوا لیتے ہیں پودے تاکہ بچوں کے اندر شوق پیدا ہو سکے کہ انہوں نے کس طور پہ جن کے پودوں کو بڑھوتی کرنی ہے اور کیسے ان کو صاف ستھرا بھی رکھنا ہے. اور اس لحاظ سے پھر بچوں کو آج کل جیسے تھوڑی دیر اسکول کھلے بھی تھے تو اس وقت بھی ہم لوگ ان کو باقاعدہ ہاتھ دھونے کے لیے ان کے پاس صابن اپنا بھی لاتے تھے، اسکول بھی پرووائڈ کرتا تھا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اسکول تعلیمی اداروں میں بہت جلدی بچے سیکھ جاتے ہیں. اور بہت ساری ایسی باتیں جو اسکول میں ٹیچرز بتاتے ہیں جب وہ بچے سیکھتے ہیں تو وہ گھروں میں جا کے اپنے پیرنٹس کو بھی سکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں اور ان کو بلکہ چیک کرتے ہیں کہ نہیں پاپا یا ماما کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ ضرور دھونا چاہیے، آپ باہر سے آئیں یا پہلے ہاتھ واش کر کے آئیں، چونکہ سینیٹائزر ہر وقت نہیں ہم یوز کر سکتے. اور سب سے بیسٹ جو حل ہے وہ صفائی کے لحاظ سے جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم ہاتھ زیادہ پراپر طریقے سے دھوئیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ صاف تو صفائی جو ہے اسکولوں میں بہت ہونی چاہیے تاکہ بچے وہیں سے سیکھتے ہیں. واش رومز کی صفائی ہونی چاہیے اور باقاعدہ یہ تقریباً ہوتا ہے ایسے. اور پھر وہی بچے جو ماحول ان کو اسکول میں اچھا ملتا ہے صفائی کا تو وہ گھر آ کے بھی اسی کو اپناتے ہیں. اور بعض اوقات جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بچے جو ہے چھوٹے اسپیشلی وہ جا کے پیرنٹس کو سکھانا چاہتے ہیں کہ ہم نے آج یہ بات سیکھی ہے تو وہ اسی طریقے کرتے ہیں. اور یہ جو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہر اسکول میں یہ چیز جو ہے پلانٹیشن کے حوالے سے جیسے کلین اینڈ گرین پاکستان تو اس حوالے سے پروگرام ہوتے رہنا چاہیے. نہ صرف جن کے وہ پودے لگائے، جب بچے خود اپنے ہاتھوں سے پودے لگاتے تو وہ پھول بھی نہیں توڑتے اور نہ ان کو تو اس طرح ان کے اندر جو ہے ایک خوبصورتی کو اور ان چیزوں کے ساتھ لگاؤ بڑھ جاتا ہے. اور جب ان کے ساتھ لگاؤ بڑھ جاتا ہے تو پھر یقیناً نہیں تو اکثر بچوں کی عادت ہوتی ہے چلتے چلتے پودے کو کھینچ دیتے ہیں. لیکن ان چیزوں سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. انہوں نے ایک منصوبہ یہ بھی شروع کیا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے چھٹی جماعت میں وہ اسکول میں داخل ہوا تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ ایک درخت لگائیں. وہ پھر اس کی ذمہ داری ہوتی ہے 10 تک اسکول سے نکلنے تک. تو یہ اگر اس طرح یہ عملی کیا جائے، اس پر عمل درآمد صحیح معنوں میں کیا جائے تو میرے خیال میں ایک تو بچوں میں یہ جو ماحول ہے اس سے محبت اور دوسرا یہ جو درختوں اور یہ جو جتنی بھی بڑی تعداد میں قدرت کو تو یہ اس میں ایک پازیٹیو میسج ہے اور یہ اس کو عملی کرنا چاہیے. عملی کرنا چاہیے اور ہر جگہ پہ یہ اپنایا جانا چاہیے. ہر اسکول میں چاہے وہ پرائیویٹ اسکول ہے چاہے وہ گورنمنٹ اسکول ہے تو ان اسکولس میں یہ کہ اپنایا جائے تو آٹومیٹکلی قدرتی طور پہ ایک ہمارا ماحول جو ہے وہ خوبصورت بن جائے گا. صحیح. اویناش داس مونږ وګورو دوی هم خبره وکړه چې زمونږ اکثر ملګري وي مونږ لاړ شو په چکرو باندې مختلف ښکلي ځایونه پاکستان کې ماشاءالله بلا ځایونه ډېر ښکلي ځایونه دي
زموږ چې کوم شمالي علاقه دي بل دیر سایډ ته سوات کوات ډېر زیات ښکلي ځایونه دي. بیا موږ هلته که موږ پخلی وکړو هغه هماغه شان هغه هر څه په ځای پرېږدو. که موږ ځان سره څه شاپرې څه سامان مامان وړی هغه هماغه شان دې پرېږدو. یو خو هغه خلکو ته به څه پیغام ورکوئ چې دغه ځوانان دي چکر لځي خوشحالي لځي هلته چې دوی دغه کچره دغه پرېږدي نو د هغې په ماحول څومره بد اثر کي. بل که موږ وګورو ونې چې موږ کټ کوو نو دغه ونو کټ کولو سره د بارانونو هغه شکل چې کوم دی نو هغه تبدیل شوی دی چې په کوم وخت کې موږ ته ضرورت وي په وخت کې په موږ باندې بارانونه نه کېږي، چې په کوم وخت کې ضرورت نه وي بیا په موږ باندې ډېر کېږي. د هغې د وجې نه بیا سیلابونه جوړېږي. نو څه پیغام به ورکوئ چې دغه شانې دغه سیلابونه هم په موږ کم شي او بل دغه زموږ ماحول چې د کوم ځوانان ځي چکر وله چې دغه ماحول هم زموږ هغه شانې پاک صاف پاتې شي او دغه آلودګي چې کوم دا چې هغه کمر سے کم. تاسو ډېر ښکلې او یو خبره وکړه د ځوانانو لپاره. زه خو وایم که نه چې کله چکر وله د ځوانان ځي او فیملیز هم ځي اکثر نو دا هلته چې کم فیملیز چې دي هغه ډېر زیات صرف سحر وکړي او هغه تفریح وکړي او راشي هوټلو ته سټې وکړي او مطلب هغه کھانا پینا خپل دا چې کوم زموږ ینګ جنریشن دی هغه لاړ شي په چکرونو لاړ شي غرونو باندې وخیږي هلته څه پاکستان جنډا ورسره خامخا نو دی نه پاکستان جنډې سره یو بوټی هم یوسئ که نه ځان سره یو بوټی یوسئ هلته کم ځي کې ګند ده کچره ده شاپر خو ورسره وي هلته نه کچره لرې که یو بوټی ورته ولګوه چې بل ځل راځئ چکر له هغه بوټی تاسو نه زیات شوي یا خپل چې کوم مقام دی هغه به حاصل کړي. نو یو کس یو ځل چې لاړ شي هغه بوټی ولګوي که نه بل ځل چې لاړ شي هغه به مطلب ونه جوړ شوي یو مطلب یو کال کې به دونه شوي کال کې یو ځل ینګ جنریشن به ځي که نه او ورسره چې شاپر دی هغه ګندګي مطلب تاسو چې لاړې خپل سحر وکړو انجوایمنټ وکړو تاسو واپس راغلې چې بل کم قافله روانه ده هغه له تاسو ګندګي جوړی. نو دې نه ښه ده چې تاسو چې کم خپل څه ریپرز دي یا څه ګاډي کې یا شاپر کې چېرته ځان سره هغه کي کلیکټ کي او چېرته ښځې میلاو شي هلته ورسره لړه کي. هلته دا بل هم یو خبره درته چې کله د سحر و تفریح ته ځي که نه هلته شکار هم کوي ته چې کوم ځناور دي د دې شکار کوي نو مړکۍ بعض نیم داسې روډ سایډ باندې مونږ ورو نو مړ شوي جانور پروت وي نو دې پکار دی چې اول هغه سایډ ته وکړي هغې نه هم څه ماحول چې کم ګندګي پیدا کېږي که نه نو پکار دا چې سایډ ته یې وکړي. ګورنمنټ ذمہداري هم دا خلکو ته نه ښکاره کېږي چې دا چې کوم زموږ سره ادارې دي دې ته هم زه پیغام ورکوم چې کم دا ځناور په روډ سایډ باندې مړي هغه ته سایډ ته کي هغه سره ګندګي آلوده کېږي جمز روزي هغې خلکو ته لګي که نه نو دا شاپر یو پیغام دی او ورسره بل د بوټه پیغام دی. او تاسو یو خبر وکړه د کلایمیټ چینج حوالې سره چې دا زموږ وینټر چې کوم سیزن دی دا انکریز کېږي سمر هم انکریز دا خود ځکه چې ونې نشته. بالکل ډېره مننه اویناش صاحب ستاسو رینا پیټریک صاحب ستاسو هم ډېره مننه مقصود صاحب ستاسو هم ډېره مننه. ګرانو کتونکو همدغه زموږ دغه خصوصي پروګرام چې کوم دغه ماحولیاتي صحت دی دغه انساني صحت دی د دې په اړه باندې چې کوم مذهبي تعلیمات دي هغه هم دغه دي چې د صفایۍ څومره خیال وساتلی شي نو په دغه باندې موږ قابو موندلی شو. دې سره یو زموږ د پروګرام کې یو وایس چانسلر صاحب و هغې موږ سره خبره کوله نو هغې دا وي چې کله موږ چاله ورځو که زه خپل لور له کور له ورځم یا چېرته بلو ملګرو له کور له ورځم نو چې بجای دی چې هغې له زه څه تحایف وړم هغې بیا ضایع شي د هغې څه اهمیت نه وي نو د هغې په ځای والا زه یو 2 ګملې او پاکې 2 بوټي زه ویسم نو د هغې سره به دا شي چې هغه په خپل کور کې بوټي ولګوي نو د هغې سره به ماحول چې کوم دی نو هغه معطر شي. نو دغه شانې موږ ټول له پکار دی چې دغه ماحول چې کوم دی د هغې صفا ساتلو کې خپل کردار ادا کړو. ګرانو کتونکو همدې سره د پروګرام ټیم سر ته اجازت غواړو. الله پامان.